راشه مړه دا غو کا ګناه یو ما پسې ورکشه ته څه شي چې تا پسې ځنې سره وای کنه یاره بس تا ګناه ما دا څه ټوکی نه دی یاره دا کار وکا او کا ګناه یو بزې ذمہواری نه دا شي نه نشته هر سړی د خپل ګناه په خپل ذمہوار دی یو خبره شته اوس د آدم علی السلام زوی قابیل قتل کړی دی قیامت پر چې څومره قتلونه شي د قابیل پکې پورا برخه ځکه چې هغه د ګناه افتتاح وکړه دا غینه مخکې چرته قتل نو شو ګناه چې څوک افتتاح وکي دای بنوي مثال په تور باندې په یو کلی کې یو محله کې وړومبي ځل باندې یو سړی په واده باندې ډمان غټ کړ او بیا دغه محله خلکو له خوان در کړو چې چرته واده به دغه ډمان نه ولي بس موږ سړی کې پورا برخه ځکه چې ګناه افتتاح وکړه او کله نه کې افتتاح وکي نه به الله پاک تعالی پورا اجر کوي نو دغه وجه نورونو دا خبره غلطه چې او کسوي ولا تزرو وازره وزر اخرى الله پاکي پورز د قیامت باندې د یو ګناه بوج زبل نور پشا کوم بلکې هر سړی به خپل ګناه په خپل ذمہواری چا چې عمل کړی دی پی کيو زر والے څوک درته وایي چې ګناه یې بس ما پسې دا خبره غلطه دا بالکل د قران پاک او د اسلامي تعلیماتو مکمل خلاف ده ځکه چې الله پاکي چې تم عاقل پیدا کړي کوئی م پیدا کړي تب یو بل پاغه باندې نه درومي تب په خپل سوچ باندې درومي چې آیا دا کار ز کوم مال دا تاسو په کار دی چې دا جایز دی او کنه جایز دی مال په دا تکیا وهل نه دی په کار چې راغره ته وی چې ګناي نو ما پسې دا څه خبره نشته نو یوې سببي ګناه یوې ذاتی ګناه ګناه خو ګناګاری کې اسیم خو هغه په کې برخښت اوس قابیل چې هغه په کې ګناګار دی خدا چا چې نعوذ بالله قتل کړي هغه ګناګار شو هغه د قتل قدر ګناه شو قابیل هم په کې پورا برخه وشو نو دا ورونو دغه یو ذاتی ګناه یو سببي ګناه نو ذاتی ګناه یو کس چې هغه بل نشي بارولې سببي ګناه چې ته سبب جوړ شي تا دی یو ګناه افتتاح وکړه چې بلې څوک کې هغه ګناګار دی او دا چا چې افتتاح کړي دی دم په کې پورا برخه نورونو کوشش دا کو چې د ګناه چرته افتتاح درځنی ونشي د نیک اعمالو افتتاح کو د خوالی افتتاح کو او خوالی چې خلکو کې راشي نو نه به یمون او الله به موږ لاجر راکړي ولا يحملن اثقالهم او خامخ پتاکی سره باروي بدوي اثقالهم خپل پیټي و اثقال مع اثقالهم او پیټي به باروي د نور خلکو پیټي هغه کافران چې نور خلک گمراه کړي دي د هغه پیټي بم کافرو ته ملاويږي زکه چې هغه داخله گمراه کړي دي هغه کافرانو او هغه نور خلک بم ګناګار وي خدا کافرو ته به هم ډبل او تریپل چې سزا ملاويږي ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون او خامخا پتا کی سره پختنه بشي پورز د قیامت باندې او الله تعالی به پختنه کوي د دوی نه د هغه څه په باره کې چې و دوی یفترون چې د ځان نه به دروغ جوړول صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الرسول ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله ډېر ښکلی کتاب دی خدای پاک د په برکت باندې مشکل آسان کړي اللهم صل علی